د جاپان دې کس خپل ځان سپي ته کنورټ کړی او په دې باندې 45,000 روپۍ یعنی مطلب 14,000 ډالر په دې باندې ولګول او خپل ځان نه سپی جوړ کړی دی. دا خبر ډېر زیات په ټرند کې هم روانو. آیا دا خبره ممکنه ده پاسبل ده چې د انسان نه سپی څنګه جوړیږي؟ د دې حقیقت درته ویډیو کې هم وایم او د انسان د خپل ځان نه سپی ولې جوړ کړی. خو د انفارمیشن مطابق دا سړی د جاپان ټوکیو دی او د دې نوم دی ټوکو. د خپل ځان سپي ته کنورټ کړی. د دې په سرجریانو باندې د 14,000 ډالر لګولي دي او یو کمپنۍ زیپډ په 40 ورځو کې د دې نه مکمل توګه باندې د انسان نه سپی جوړ کړی دی او د کوم نسل سپی چې جوړ کړی دی نه هغې ته ویلی کېږي کولی. دغه سړي د وینا مطابق دې ځکه ځان سپي ته کنورټ کړی چې سپی ډېر زیات یو وفادار ځناور دی. کله چې دې سرجریانې مکمل شوې او دا پارک ته راوړی شو نو په دغه ټیم کې چې کوم نور سپي موجود کوم چې نیچرلی سپي دي هغې چې کله دا ولید دوی چې کوم د سمیل چې کوم سنس دی دا چې کوم پاور دی طاقت دی هغه ډېر زیات د سپي ډېر زیات زورور دی. په هغه باندې مختلف قسم ځناور هغې پېژني. کله چې دوی دا بوی کو هغې ته پته ولګی چې یاره ښکاري خو دا سپی خو په حقیقت کې دا سپی نه دی. او په کوم ټیم کې که تاسو وګورئ چې کوم دا لاس خوځوي نو دې نه اندازه داسې کېږي چې یاره دا یو انسان په دې کې موجود دی ځکه چې سپی په داسې قسم اشاره قطعا نشي کولی. او چې کله دا سرجري وشوه او دا خبره وایرل شوله نو په هغه ټیم کې په دې پسې قسمه قسم مذاق او فن او میمز خلکو جوړ کړل چې یاره دا د دنیا واحد سپی دی چې دې سره موبایل ورسره دی. دا د دنیا واحد سپی دی چې دې سره به آی ډي کارډ ورسوي لایسنس به ورسوي پاسپورټ به ورسره وي. د دې به د دنیا د خلکو سره تعلقات دي د خلکو ودونو له وځي. دا د دنیا یو واحد قسم سپی دی. د سپو په کیټګري کې خو دا نمبر 1 سپی جوړ شو چې مطلب ډېر زیات یو خاص سپی دی. خو د انسانانو په کیټګري کې دا مکمل طور باندې د انسانیت نوتو بالکل ډاون شو. انسانان الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړي. ټول مخلوقات باندې انسانان غوره پیدا کړي شي. خو مطلب دا غیر مسلمه د خپل شکلونو سره او د خپل ځان سره قسمه قسمه لوبې کوي د لپاره چې مطلب هغه مشهور کړي شي او مطلب مخې ته راشي. خو انفارمیشن چې تاسو سره ما شریک کړل خو مطلب څه داسې ډاوټ چې زما ذهن کې په خپله باندې متاویږي څنګه دا خبره پاسبل شوه دا ممکنه شوه چې د انسان نه سپی جوړولی کېږي. واقعي د ټیکنالوژي انتهایي ډېر زیات ترقي کړې ډېر زیات په پیک باندې دا خبره د عقل نه بهر ده چې مطلب د انسان نه سپی جوړولی کېږي. د هغې سپیشي څنګه چینج کېږي د هغه د یو مخلوق نه بل مخلوق ته کنورټ کړی کېږي. دا د عقل نه بهر خبره. هغې عادتونه څنګه چینج کولی کېږي د هغې احساس څنګه چینج کولی کېږي د هغې چې کوم منټلي د انساني منټلي د هغې چې کوم دماغ دی هغه څنګه چینج کولی کېږي چې مختلف قسم د سپي هغه عادات په هغه کې راځي. او څه خلک د دې خبرې دعوه هم کوي چې مطلب دی جست صرف او صرف د سپي کور اچولی دی هغه یې اغوستی دی ځکه چې دې د سپو سره انتهایي ډېر زیات شوق او سپي ډېر زیات خوښول او د سپو عادات یې په ځان کې د ډېر وخت نه دغه شانته کې راوستل. نو مطلب دا صرف او صرف کور دی چې په هغې باندې دغه خته ولاړ دي په هغې باندې دغه شکل دی او صرف د مخ دی چې کوم دی د سپو هغه چهره اچولې ده. مکمله طور باندې سپی جوړ کړی شوی دی. څه ټیم هم چې دا وغواړي دې نه واپس انسان جوړولی شي. د څه خلکو دا دعوه هم ده خو څه چې کوم انفارمیشن دی هغه ما هم تاسو سره شریک کړه. د داسې قسمه خلکو باره کې ستاسو خپله څه رایه ده هغه راسره هم کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږي نوې ویډیو کې تر هغه د مما مې تر شه در اجازه د الله په امان.